paragraph? Paragraph څه شی دی? What do you mean by that? No, paragraph چې کوم دی یاد ساتئ, a collection of sentences, coherent or relevant sentences is called paragraph. کله چې یو څو lines یوځای شي نو دغه lines combination ته coherent relevant یو بل سره تعلق ساتي نو هغې ته موږ paragraph وایو. اوس د paragraph باره کې تاسو سره خبره کوي. اوسه پورې خو تاسو له د کلپ بورډ یا د فونټ باره کې یو څو کمانډس تاسو دغه ځای نه زده کړل. اوس د paragraph باره کې یو څو خبرې تاسو سره تشریح کوم چې آیا دا paragraph موږ څنګه کارو او د دې موږ ته څه فایده ده. نو یو سمپل مثال به تاسو له درکوم. پای کې وړاندې دي ایزي کمانډس ته راځم, بیا راځم دغه نور کمانډ تاسو له تشریح کوم. نو ګورئ که تاسو چېرته دې ځای نه دا ډیټا تاسو یو څو paragraphs والئ او دغه paragraphs چې کوم دی وګورئ که تاسو د خپل ځای نه لږ موف کول غواړئ, د دې خپل ځای نه لږ ورخوا کول غواړئ, نو د هغې دپاره وړاندې یو دوه کمانډس دي چې هغې ته ډیکریز انډنټ او بل ته مونږ یاد ساتئ انکریز انډنټ ورته ویل کېږي. انډنټیشن وایي د یو ځای نه بل ځای ته یو لیکل موف کول, د یو ځای نه بل ځای ته وړلو ته انډنټ ورته ویل کېږي. نو ستاسو ته وایي چې آیا ډېر داسې کسان یې هغوی دا سوچ کوي چې یاره دا لیکل دی زموږ د دې 1 انچ نه شروع شي, د 1 انچ نه دې پرنټ آوټ شي. نو ګوره که تاسو دا ټول ټیکس انتخاب کې نو ګوره پای کې تاسو سره انکریز انډنټ که چېرې تاسو راشئ نو ګوره دغه ټیکس تاسو لږ ورخوا کولی شئ د خپل پوزیشن نه, او که تاسو واپس ډیکریز انډنټ باندې کلیک کې دا لیکل چې کوم تاسو واپس خپل عادي حالت ته یو په یو راوستی شي. نو سبا د څوک تپوس کوي دا لیکل به څنګه زه صحیح طریقې سره پرنټ آوټ کوم, نو یاد ساتئ د هغې لپاره دا انکریز او ډیکریز انډنټ کمانډ یو په یو تاسو کارولی شئ. یا د کیبورډ نه تاسو ټیب ووهئ, ټیب نو چې څونه انچ سره تاسو ورخوا کوئ بلکل ورخوا کولی شئ, او شفټ ټیب سره واپس خپل عادي حالت ته یو په یو د لارې نه راوستی شئ شفټ ټیب سره. نو سبا د نه څوک تپوس کوي دې لارې نه مونږ دا لیکل چې کوم دی یو ځای نه بل ځای ته ډېر په اسانه سره موف کولی شو. نو دا د انکریز او د ډیکریز د انډنټ باره کې یو څو خبرې وې. راځم دغسې وګورئ یو څلور کمانډس الاینمنټ سره تعلق ساتي, هم د ترتیبات سره تعلق ساتي. الاینمنټ نو ګورئ تاسو سره لیفټ الاین دی, الاین لیفټ شارټکټ یې مور کړی دی. وګورئ سنټر ته هم تاسو راوستی شئ, رایټ طرف ته هم تاسو راوستی شئ, جسټیفای کولی هم شئ تاسو. نو ګورئ یو په یو دې ځای کې تاسو سره دا هر څه شته. سبا د نه څوک تپوس کوي نو که دا ټول لیکل زه انتخاب کړم نو ګورئ سنټر ته راولئ نو سنټر ته راوستی شئ, وګورئ رایټ سایډ ته راولئ نو رایټ ته راوستی شئ, او وګورئ که تاسو واپس لیفټ طرف ته راولئ نو لیفټ طرف ته راولئ. ګورئ یو نیم وخت کې تاسو یو پیراګراف یا یو چیپټر ولیکئ نو هغه په لیدلو کې یا که یو کس یې لولي نو پرابلمز وي ورته, مشکلات یې نشي لوستلی, ډېر اکورډ لګي. د هغې دپاره باید چې تاسو یو څو کمانډس په دې پیراګراف کې شته. کله چې تاسو یو مونوګراف, یو چیپټر, یو لیټر یا یو اپلیکیشن ولیکئ نو باید چې دا یو څو کمانډس پې همیشه دپاره تاسو اپلای کړئ دې ځای نه. نو ګورئ جسټیفای د هغې دپاره لومبی آپشن دی. جسټیفای کنټرول پلس جے شارټکټ دی, او جسټیفای مطلب دا دی لکه څنګه چې دا لیکل د دې طرف نه بلکل یو شان ښکاري, زه غواړم چې وګورئ دا زیګ زیګ دا لیکل چې کوم دی دا هم زه دغسې یو شان کړمه. نو ګوره تاسو جسټیفای باندې کلیک کړئ نو سبا د نه څوک تپوس کوي وګورئ دا لیکل بلکل ستاسو یو شان ښکاري او ټیک طریقې سره پرنټ آوټ شي. بیا د هغې نه پس چې کوم دی وګورئ د دې ترمنځ د لاینز ترمنځ وګورئ دا سپیس لږ ډېر زیات کم دی. نو تاسو وګورئ کوشش وکړئ چې دا لاین سپیس ول زیات کړئ. نو ګوره دې ځای کې تاسو سره یو بل کمانډ دی چې هغې ته لاین اینډ پیراګراف سپیسنګ ورته ویل کېږي. نو چې کله هم تاسو لاین اینډ پیراګراف سپیسنګ ته راغلی نو ګوره 1.0 1.15 1.5 2.0 2.5 3.0 وګوره any space دې لارې نه تاسو یو په یو چې کوم دی هغه کارولی شئ دلته. نو سبا د نه څوک کوېسچن کوي وګوره 1.5 2.0 2.5 دې لارې نه یو په یو تاسو کاروئ نو ګوره دا د هغې یو اسان ایزي طریقه ده. 1 by 1 دې ځای نه تاسو اخیستی شئ. نو ګوره که 1.5 زه والمه نو ګوره دې لارې نه 1 دلته کې تاسو دا سپیس اضافه کولی شئ. وګوره 2.5 3 سپیس که تاسو نور سپیس ورکول غواړئ لاین سپیسنګ آپشنز ته راشه او دې ځای نه وګوره تاسو دا لاین سپیس د هغې نه زیات هم ورکولی شئ, خو یاد ساتئ د دومره لاین سپیس پیدا نشته دی. کوشش کوئ زیات کړئ چې مونږ افیشیلي چېرته لیټر دپاره, اپلیکیشن دپاره یا د پروپوزل دپاره یا بجټ پلان دپاره د هغې دپاره 1.5 دی. 1.5 چې کوم دی دا عمومي سپیس دی چې تاسو یې په دې ډیټا باندې اخیستی شئ. کنټرول 1 سره عادي حالت ته راځي, کنټرول 2 سره ډبل سپیس درکوي, کنټرول 5 سره چې کوم دی وګورئ عادي حالت کې چې کوم سپیس یې موږ سره کوم چې افیشیلي استعمالیږي زیات کر افیسو دپاره کارول کېږي
دغه موږ سره هغه لاین سپیس دی یو نیم کسانو چې سره زما د پیراګراف ترمنځ سپیسز نشته دی نو که تاسو دلته نو سپیسینګ واخلئ نو ګوره دا پیراګراف ترمنځ اټومیټیکلی هغه سپیسینګ لاړ ختم شو ډېر کسان چې د ورډ چېرته د بل پروګرام نه یا انټرنیټ ویب سایټ نه یو ډیټا د خپل مایکروسافټ ورډ ته راولئ تاسو نو پای کې دغسې دا پیراګراف ترمنځ سپیس نه وي نو تاسو دې له یو په یو سپیس ورکولی شئ وګوره دا به انتخاب کې تاسو دا انتخاب به کم دی ځای نه را به شم وګوره دلته دغه سپیسز چې کوم دی وګوره ایډ سپیس بیفور پیراګراف او دې څه نه وګوره ایډ سپیس آفټر پیراګراف د دې پیراګراف نه لاندې سپیس ورکړه نو اټومیټیکلی تاسو وکتل چې د یو د بل او د بل پیراګراف ترمنځ تاسو چې کوم دی 1 by 1 دا سپیسز اخیستی شئ او که نه زه عادي حالت کې راولم نو ګوره را به شم واپس چې کوم دی څنګه تاسو سره نارملی زموږ عادي حالت دی دې تر سره تاسو که چېرته د پیراګراف ترمنځ سپیس نه وي نو اټومیټیکلی تاسو له یو په یو سپیس درکولی شي او دا زموږ د یاد ساتئ د الاینمنٹ او د سپیسینګ باره کې یو څو خبرې وي سبا د نه څوک کوېسچن کوي باید چې دې طریقې سره تاسو همیشه دپاره یاد وساتئ بیا راځم دې څه نه ګورئ بلټس ان نمبرینګ ته راځم وګورئ موږ سره دا بلټس دي دې ځای نه تاسو کتی شئ دلته او دا بل چې کوم دی وګورئ موږ سره نمبر دی نو یاد ساتئ بلټس او نمبرینګ دواړه یا د ارینجمنټ دپاره استعمالیږي د ډیټا د ترتیباتو دپاره استعمالیږي یو ډیټا به څنګه تاسو ترتیبوئ نو د هغې دپاره استعمالیږي خو یاد ساتئ بلټس چې کوم دي هغه غیر رسمي دي او نمبرینګ چې کوم دی موږ سره رسمي دي بلټس چې کوم دی زیات کر چیپټر مونوګراف میګزینز او داسې بکس دپاره کتابو دپاره هغې دپاره کارول کېږي او دا نور چې کوم دی ګورئ دا نمبرز د یاد ساتئ زیات کر آفیسز لیټرز دپاره اپلیکیشن دپاره سی وي دپاره موږ زیات کر دلته کاروو نو ګورئ تاسو راشئ دې ځای نه مختلف قسمه بلټس دي زه به تاسو ته ایډ کړم را به شئ تاسو په دې ډاټ باندې کلیک کړه نو مختلف قسمه بلټس تاسو سره دي چې کوم ټایپ بلټس راغلي لکه زه دې ځای نه ورکوم چې مایکروسافټ آفیس یوزر سپیشلیسټ وګورئ دې ځای نه نو دا که زه چېرته ایډ کړم دا ما سره مین عنوان شو او زه ورته ورکوم چې سیو ورډ دغسې ایکسل دغسې ګورئ ګرافکس ډیزاینینګ دلته راځم نو دا ټیکس مې دې ځای نه ولیکه اډوبې فوټوشاپ ایټسټرا ګوره دا مې واغسته کورل ډرا نو دې له به تاسو څنګه شکل کې یو نمبرینګ یا بلټس پور کوئ دا ټول به انتخاب کې تاسو او را به شئ تاسو دې څه نه وګورئ دې بلټس ته به راشئ نو په دې کې ستاسو کم یو بلټ د کم بلټ چې ستاسو پکاري هماغه بلټ یو په یو دې لارې نه تاسو راوستی شئ نو ګوره زه دا بلټ ټایپ راولم اوس یاد ساتئ دا خو ما سره مین عنوان نه دی ورډ ایکسل خو ما سره په دې مایکروسافټ آفیس یوزر سپیشلیسټ کې دننه راځي نو زه به دا انتخاب به کړم او دې ځای نه په دې ډاټ باندې به کلیک کړم چینج لیست لیول ته راشو دا به دې لیست لیول کې به ایډ کړې تاسو وګوره دا انتخاب کا وګوره دې چینج لیست لیول ته راشه او دې ځای نه پس چې کوم دی وګوره دا تاسو انتخابولی شئ دې لارې نه نو سبا د نه څوک تپوس کوي وګوره چې کله تاسو یو عنوان عمومي نو هغه به تاسو عمومي اخلئ او چې کم فرعي نو هغه به کې دننه تاسو اخلئ نو ګوره دې تر سره تاسو دا بلټس دې لارې نه اخیستی شئ که دغه بلټس نی خوښ یو بل بلټ ورته ساین که دغسې وګوره اینی بلټ تاسو راوستی شئ یا وګوره رسمي توګه باندې وګوره دا بلټس ډېر زیات کارول کېږي موږ سره که دا بلټس تاسو نی پکار ډیفاین نیو بلټ ته راشئ دې ځای نه او وګوره دې کې یو سیمبل باندې کلیک کا او چې کوم سیمبل ستاسو چایس دی یو کین اټیچ دی لکه وګورئ زه دې ځای نه اینی دلته کې دا ټایپ تاسو اخلئ اوکې که دې ځای نه نو اټومیټیکلی تاسو اوکې کې دلته اټومیټیکلی هماغه بلټس کور کړي که دې ځای کې تاسو سره نور بلټس نی نو بلټس ان نمبرینګ ته راشئ په دې سیمبل کې وینګ تاسو ته ښکاري که نه ویب ډینګس تاسو دې ځای نه والئ وګوره مختلف قسمه بلټس دي چې کم ټایپ تاسو اخلئ نو ګوره اوکې کې دې ځای نه تاسو یو په یو بلټس مونږ 1 by 1 اخیستی شو دې ځای بیا دې بلټس ته راشئ وګوره ډیفاین نیو بلټ ته که د دا فونټ سایز زیاتوي د دې بلټس نو تاسو به راشئ فونټ باندې کلیک کړه بولډ یې که دې ځای نه او ګوره اینی سایز دلته کې 24 دی هر څومره دی اوکې کا څومره آسان طریقې سره مونږ ګوره د بلټ دا سایز چې کوم دی یو په یو دې لارې نه اخیستی شو بیا تاسو راشئ وګوره دې ځای نه بلټس ان نمبرینګ ته واپس راشئ که تاسو چېرته دا بلټ دې سره لږ نږدې کول غواړئ نو ګوره لیفټ سایډ ته واله دقسې اوکې که دلته نو ګوره اټومیټیکلی دغه بلټ تاسو لیفټ رایټ نه لږ ورخوا کولی شئ که زه وتم چې بھئی سنټر پوزیشن باندې که ما سره نو ګوره د سنټر دپاره هغه ټیکس لږ ورخوا کړي داسې دا مین بلټ ما سره دې ځای کې شي او دا بل سنټر باندې شي او دا لږ ورخوا شي که تاسو د پښتو ټیکس چېرته وي نو کوشش کوئ چې ډیفاین یو بلټ ته راشئ او د دې سنټر په ځای باندې څه والئ تاسو رایټ بلټ والئ دې ځای نه نو ګوره موږ دغسې هم دغه بلټس یو په یو اخیستی شو دلته
که تاسو دې په ځای چېرته عکس راوستل غواړئ نو ګوره تاسو دې پکچر باندې کلیک کا ورک آف لاین ته راشئ دې سی نه او ګوره اني فوټو دلته تاسو راوستی شئ که چېرې دا فوټو زه ایډ کړم او دا مې انزرټ کړ نو ګوره څومره اسان طریقې سره تاسو یو په یو چې کوم دی دغه بلټس ون بای ون اخیستی شئ دې لارې نو ګوره دا د هغه یو اسانه طریقه ده را به شم نن باندې به کلیک کړم عادي حالت کې د ډیټا موږ یو په یو راولو نو ګوره هغه بلټس ما دې ځای نه ختم کړ او که نه تاسو واپس نارمل باندې کلیک کړئ نو ګوره دس از یور نارمل ټیکسټ چې دې ځای نه تاسو یو په یو اخیستی شئ داسې وګوره زه دې ځای کې نمبرینګ ته راځم نو نمبرینګ نه هم دقسې کولی شم وګورئ کم ټایپ نمبر تاسو اخلئ نو ګورئ په دې باندې تاسو صرف ماوس پې وګرځوئ چې کوم نمبرینګ ستاسو خوښ دی او مقصې نمبرینګ 1 2 3 4 5 6 نمبر اخیستی شئ تاسو وګورئ نن یې که دې ځای نه بس دغه نمبرینګ ته اټومیټیکلي ختم شو بیا دې ځای نه نمبر ته راځم وګورئ فرست سیکنډ تھرډ دا فرست دا ځای مې واخیسته نو ګوره دلته کې دې ځای نه تاسو 1 بای 1 دا نمبرینګ اخیستی شئ دې لارې سبا د نه څوک تپوس کوي باید چې دې طریقې سره دا نمبرینګ تاسو ایډ کړئ نو دا یو اسان مطلب نمبرینګ ډېر ایزي دی هماغه کم تاسو ویل ته هماغه چینج لیسټ لیول ته راشئ بیا دې ځای نه دا پرایي د هغې عنوان یې کې تاسو وګورئ که نه نو دې ځای کې تاسو واقعي چې کوم دی دغه پروګرام لیسټ لیول 2 ته چینج کولی شئ تاسو نو مطلب دا دی چې څنګه ستاسو چایس وي یا که تاسو دې طریقې سره نشئ کولی نو ټیب د کیبورډ نو وخه ټیب اټومیټیکلي دا ورمخکې کې دې طریقې سره نو هماغسې که تاسو بار بار هغه چینج لیسټ لیول ته نه راځئ د کیبورډ نه ټیب ووخه دې شکل کې به یې درکړي شفټ ټیب واپس ووخه واپس په عادي حالت کې درکړي بیا ګورئ تاسو راشئ دې ځای نه تاسو د ډیفاین نیو نمبر فارمیټ تاسو ته چې کوم نمبر فارمیټ تاسو یې سره راوستل غواړئ فرست سیکنډ تھرډ فورث ایټسټرا نو ګوره اے بي سی شکل کې ماته راول خو دې به عادي حالت کې درکړي درته یا ګوره زه ورته وایم ډیفاین نیو نمبر فارمیټ دلته راځم وګورئ تاسو 1 2 3 اے بي سی دې ځای نه والا اټومیټیکلي 1 2 3 شکل کې اخیستی شي بیا ما خبر دې ځای کې هم تاسو سره ده چې ډیفاین نیو نمبر فارمیټ سنټر ته راولئ لیفټ ته راولئ رایټ ته راولئ ستاسو چایس دی فونټ سایز ولې زیاتوئ فونټ سایز ولې دې ځای نه زیات کړئ یو کس ماته وایي چې نه داسې کار کوم چې دا 4 نمبر د دې ځای نه چې کوم شروع شو دا واپس ماته د 1 نه راکړه نو ګورئ تاسو به دې نمبر فارمیټ باندې به کلیک کړئ سیټ نمبرینګ ویلیو ته راشئ او دې ځای کې وګورئ واپس یې څه نه شروع کړه 1 نه شروع کړه او دا اوکې کړه دلته بس نو ګوره واپس تاسو په دې پیج کې د 1 نه شروع کولی شئ چې دا تاسو سره 1 نمبر پروګرام ختم شو دا هغې سره تعلق ساته او دا ځان له یو ټاپک ته نو دقسې موږ 1 بای 1 راوستی شو دې ځای نه بیا دلته کې راشئ تاسو وګورئ سیټ نمبرینګ ویلیو ته او پسې ما سره دی کنټینیو فرام پریویس لیسټ زه ورته وایم په دې چې کله تاسو کلیک کړئ که نه وایم چې کنټینیو وی کراته نو ایډوانس ویلیو ته راشه زه ورته وایم 100 داسې کار وکړه چې ما په کوم سیل باندې ولاړ یم دا د 100 نه شروع کړه دا او د دې ترمنځ د 3 نه والا تر 99 پورې ما ته سکپ کړه پرېږده دا به خبره پېښ شوې که نه یعنی د 3 نه والا 99 پورې نمبر راته راکړه هغې ته څه مه لیکه او دا د 100 نه شروع کړه نو تاسو به ایډوانس ویلیو سکپ نمبرز دا ټیک مارک په ان کې اوکې به کړئ څه نه نو ګوره 1 2 3 اپ ټو کوم ځای پورې به درته درکړي 99 پورې او دغه یې تا سره د کوم ځای نه شروع کړو د 100 نه نو سبا د نه څوک تپوس کوي چې بټوین دس ماته نمبر راکړه وروسته به ته زه لیکل کوم نو یاد ساتئ د هغې لپاره تاسو چې کوم دی دا نمبرینګ اخیستی شئ دلته واپس دلته کې سیټ نمبرینګ ویلیو ته راځم او دا نه پس وګورئ دا ایډوانس ویلیو سکپ په کوم دلته واپس یې ماته چې کوم دی هماغه 1 نه راکړي او دې ځای نه تاسو یو په یو کتی شئ دلته نو سبا د نه څوک تپوس کوي چې بھئی دا نمبرینګ او دا بلټس څه دپاره استعمالیږي دا هغه یو اسان طریقه ده بیا واپس راشئ دې ځای کې دا نن کې دلته چې کله نن کې بیا تاسو له هماغسې عادي حالت کې در درکړه دې لار نه تاسو یو په یو کتی شئ واپس یې ګورئ تاسو سره یو بل کمانډ دی چې هغې ته ملټي لیول لیسټ ورته ویل کېږي what do you mean by multi level list یا ساتئ ملټي لیول لیسټ چې کوم دی نو دا څه شی دی دا ملټي لیول لیسټ د بلټس او د نمبرینګ یو ځای والی دی کمبینیشن دی بلټس او نمبرینګ یې یو ځای کړي دي او د هغې نه تاسو سره یاد ساتئ ملټي لیول لیسټ یې تاسو ته جوړ کړی دی ملټي لیول لیسټ چې کوم دی سبا د نه څوک تپوس کوي د ملټي لیول لیسټ لپاره به لومبې تاسو هیډینګز خامخا اخلئ تر څو پورې چې تاسو هیډینګز نه اخیستې تر هغې پورې تاسو ملټي لیول لیسټ نشئ کارولی څنګه هیډینګ به اخلئ او هم تاسو د رولز مطابق به اخلئ راځم دې ځای نه دې له ورکوم دا زما مین عنوان دی دې له به ورکوم هیډینګ نمبر 1
او پدې کې دنه دو عنوان دي د لور کوم هډینګ 2 بوته ساين کا دلته د لور کوم دا زما هډینګ 1 دی نو ګور زما مین عنوان دی د لور کوم هډینګ نمبر 1 او دا زما عمومي هډینګ دی دویم دی هډینګ 2 بدې لور کوم ګور دا دې شکل کې به تاسو خامخا اخلي تر څو پورې چې تاسو نه غسته ترې پر تاسو دا ملټي لیول لیست چې کوم دی هغه تاسو نشئ کارولای وګوره دلته کې دا ټولز انتخابو ما وګوره اوما کمانډ سیم څنګه چې اما ډیفاین ملټي لیول لیست نیو لیست تک یو په یو وغسته شي آرټیکل سیکشنز وګوره سونه زبردست مین عنوان لیور کا آرټیکل 1 مایکروسافټ افیس یوزر سپیشلیست او پای کې دنه دوه سیکشنز تاسو ته وکول آرټیکل 2 کې تاسو ته گرافیکس ډیزاینینګ او تاسو ته وګوره یو دوه سیکشنز یې راته وکول نو سبا د نسوک تاسو کوي وګوره څومره آسان طریقې سره دا سیکشن یو په یو د لارې نه غسته شي تاسو بیا دې زنه وګوره دا انتخاب کا راشه وګوره یو بل لکه څنګه چې تاسو چیپټرز دا کوي کنه نو وګوره چیپټرز وته ساين کړي سينه لیکلي کنه چیپټر 1 ورډ ان ایکسل چیپټر 2 گرافکس ډیزاینینګ اډوب فوټوشاپ اینڈ کورل ډرا نو سبا د نسوک تاسو کوي باید چې دې طریقې سره تاسو دا 1 بای 1 دې زنه والي تاسو او کنه تاسو عادي حالت کې غواړئ او مکه ملټي لیول لیست راشه نه کړي زنه واپس خپل عادي حالت ته دې زنه والي نو سبا د نسوک تاسو کوي چې په کم طریقې سره موږ دا بولټس اینڈ نمبرینګ اخلو نو د ملټي لیول لیست لپاره باید تاسو هډینګز خامخواله او هډینګز هم په داسې شکل کې اخلي چې کم مین عنواني هډینګ 1 چې کم پای کې درنه هډینګ 2 چې کم پای کې تھرڈ نمبر هډینګ نمبر تھرڈ بوته ساين کې دا یو څو خبره همیشه لپاره ذهن کې یاد وساتئ پیدا غي نه پس تاسو کنټینټس ګورئ کنه یو کتاب یو مونوګراف جوړوي بیا کنټینټس ورکی کنه چې په دې چیپټر کې دا عنوان دی په دې چیپټر کې دا عنوان دی دا غي د پر تاسو همدغه طریقې سره هغه چیپټر کنټینټس جوړ کې او په فرست پیج باندې سي طریقې سره پرنٹ کې تاسو ویډیو نو دا یاد ساتئ دا د بولټس د نمبرینګ اینڈ د ملټي لیول لیست باندې کې څه خبره لازم دي زنو ګور یو سمال کمانډ بل دی چې دیلا سنگل کلر اساين کمانډ وګوره دیلا تاسو کلر سنگل ورکول غواړئ دا به زه ورکما کلر دیلا وګوره اني کلر تاسو دیلا ورکول شي دي سره any type of color چې او دا پرنټیبل دی ټول مو سره نو که تاسو مختلف قسمه کلر دی راول کور غواړئ نو ګره څومره آسان طریقې سره تکه سي یو هایلایټډ کلر یو رنگ تاسو دی لپاره غستې شي او کنه تاسو دانه غواړئ دې ځنه راشي وګوره تاسو سره مور کلرز چې کوم دی هغه اویلیبل دی وګوره دې ځنه یو کلر چوز کا یا سټانډرډ تراشه دې ځنه یو کلر چرته والا تکه سي اوکې کدي سي نه نو بس ما کلر اتوماتیکلی دا واخلي ځان سره او کنه دا کلر نور تاسو نه غواړئ نو بس راشي دلته وګوره نو کلر نو ګوره کلر تاسو اتوماتیکلی چې کوم دی ختم شو بیا راځم وګوره دې څنګه یو بل کمانډ چاهي تا سورټ وته ویل کیږي what do you mean by sort sort وی ترتیبول ہوتا یو ډیټا ترتیبول دوه قسمه ترتیبات دي یو ته ascending order وی بل ته descending order وی یو ته ترتیبی سعودي وی بل ته ترتیبی نزولی وته ویل کیږي ascending order A to Z descending order Z to A لکه یو لیست تاسو سره دی کنه زه انسرټ ترازم او په یو ټیبل باندې تاسو په یوم چې ان ټیبل دې نه به یو ټیبل کمانډ والا ما چې صرف تاسو په کوم په چې دې ځای کې ما سره کچرتا مختلف قسمه کمانډز دي لکه زه ورته کوم چې سه امپلوي او دا نه پس کوم د سټوډنټ سوري دا جاب یا جاب ډسکرپشن نو ګور دې څنګه تاسو چې کوم دی د جاب باره کې معلومات زر کوم زاهد سیکلر تاسو ګورئ وسیم زر کوم چې سه ډایریکټر دې ځنا فرما اسم زر کوم چې سه فینانس اور زر کوم چې سه بشیر سکیورټي ګارد دا سي زیو سیټینګ کوما یاسر او در کوم چې سه ایڈمن وګوره دا ډیټا می ټوله واغستا ماته یو کوم چې دا ډیټا ماته ترتیب کا څنګه ترتیب کما زه غواړم چې لومبه A بیا B بیا دا قصب متواتر نمونه په سراشي نو زه به څنګه طریقه فالو کوم دا ټول به تاسو انتخاب وکړئ را به تاسو د هوم ټیب ته او را به تاسو د سورټ ته براشه سورټ وګوره arrange the current selection in alphabetical or numerical order this is especially useful if you are trying to organize data in table دا ټیبل د پر ډیر امپورټنٹ دی نو باید چې صحیح طریقې سره تاسو دا اډ کړئ ځنه را به تاسو سورټ باندې کلیک کول او دا ټیبل انتخاب کا کوشش کوي چې کلم تاسو سورټینګ کوي کنه ډیټا ترتیبوي نو دا غي لپاره نمبر 1 آپشن چې کوم دی هډر رو به تاسو خامخا اخلي هډر رو فائدہ دا کچره تاسو هډر رو وانه اخلي بیا بس تاسو دا امپلوي او دا جاب ډسکرپشن دا به مو سره یو خپل کومنډ دی زه خو نه غواړم چې دا هډینګ بار لاړ شي دا خو د خپل ځای پروتي ما سره سو my list has headers ور دې څنګه بواله تاسو
او تاسو ته چې په کم یو فیلډ باندې اخلي امپلوي کې په جاب ډسکرپشن باندې نو ته په امپلوي باندې ځاخلم او دا نه پس ascending or descending order نو ته ascending order کې راته راکا نو ګره څومره آسان طریقې سره عاصم بشیر وسیم یاسر زاهد یو په یو تاسو ښکاري او کنه زه descending order کې اخلم نو ګره دی sort تبراشه my list has hit a row and then go back descending order and then click on OK button نو ګره اوله مال Z بیا Y بیا W بیا B بیا A راته راکا کچره بیا زه دې نه order تراشم نو ګره دی ascending descending order ته my list has hit a row او دلته تر کوم چې نه ما ته داسې کار وکړه چې د کلیسټ هیډر روز نه اخلم او دې ځنه سه اسندینګ order کې کومه تاسو ګورئ کنه تاسو هیډینګ یعنی امپلوي اینڈ جاب ډسکرپشن هغه اول A بیا B بیا E هغه اتوماتیکلی هغه استعمال نو کوشش کوئ چې دې لارې نه تاسو دې طریقې سره چرته سارټینګ ونه کې مطلب کلم چې تاسو سارټ کوئ لومبي مایلس ټیسټ رو اخلي دا غینه پس تاسو سارټینګ کولی شي نو ګوره دا اسندینګ order کې والا د لار نه ګوره عاصم بشیر اکبر کالم په خپل ځای باندې پاتې شو او لاندې ډیټا تاسو صحیح طریقې سره چې کوم دی یو په یو ترتیبول شي دی لار نو ګوره کلم چې د سارټ تراشه واپس مایلس ټیسټ رو وګوره دې کې یو بل آپشن دی دن بای څه کار کوي دن بای مون علی کارو چې کله ما سره یو شان نمونه چې کله یو شان نمونه نو علی ز دن بای کارو ما لکه مثال دا ما سره اسیم دی this is also اسیم خدا بل فیلډ چې کم دی او د فاینانس نه شروع دی او بل ما سره د ایڈمن نه شروع دی نو زه به دا ایڈمن کما دام اسیم دی دا ما سره د ا نه شروع دی دا د اف نه شروع دی زه غواړم چې دام برکم د قطری کې سره نو سبو کوم دلته دا به انتخاب کوم را بشم د سورت order تا my list is hidden row دلته بزدي زنه ګوره دن بای جاب ډسکرپشن بوالما او دام راته ascending order کې کا نو ګوره چې کلم تاسو اوکے کې دي زینا نو چې کله اوکے کې نو ګوره هغه ا برشوا او فاینانس اتوماتیکلی ما سره لاندې شو یاد ساتئ چې کلم تاسو دا سورت چې کوم دی لومبي کالم چې کله تاسو دا لومبي کالم چې کله ترتیب شي د سره کنجسټډ څومره کالم چې کوم دی اب اتوماتیکلی تغیریږي او په خپل ځای پاتې کېدی نشي کو خراب شو په خپل ځای درېدو زموږ ټول رپورټ لا ډیمیج شو خراب شو راس دې د وجه نه زه غواړم چې نه که نمونه ما سره یو شاني غواړم چې لومبي دا A والا او بیا B والا راولم نو د هغې دپاره هم تاسو د سیکنډ کالم دپاره د سارټ ته به راځئ او مایلس ټیسټ رو آپشن او بیا دن بای تاسو والئ دن بای تر هغې پورې ستاسو دپاره امپورټنټ نه دی مهم نه دی تر څو پورې چې تاسو سره یو شان نمونه دي زه غواړم یو شان نمونه ټول سارټ کړل په بل کالم کې زه ګورم پای کې A B والا نمونه دي مخکې کتئ نو ځکه د هغې دپاره موږ دا کمانډ کارولی شو تاسو به سوچ کوئ چې دا A ولې لاندې راغستی ځکه دې خړومبې پریارټي دې لومبې دې د ترجیح دته ورکوي بیا علی دته راسي نو ما سره دا خو د A نه دی شروع کنه که دا د A نه شروع دا به برځي بیا به دې دواړو سره میچ کې دې دواړو سره میچ کې چې دې نه اتوماتیکلی به برکي او تاسو له دې طریقې سره هغه رزلټ دربې کیږي بیا راشي وګوره دې څنګه سارټ دا مایلس ټیسټ هیډر رو راځم وګوره دن بای بل کالمي بل باندې هغه ستې شی یو په یو دې لارې نه واخلې آپشنز تراشه دي څنګه وګوره وی یوازې په ټیبل کې نه بلکې تاسو ټیبس کاماس ادرس بالکل یو په یو سارټ اوټ کولی شئ ترتیبول شئ دې لارې یو مثال به تاسو درکما سبا د نسوک تپوس کې چې به په کم طریقې سره دا تاسو اخلئ نو 1 by 1 زرا اعظم دې څنګه وګوره سټوډنټ وګوره زرا اعظم دې ځکه دې ځنه زبراشم وګوره سټوډنټ او دلته ورکوم چې سه دا کورس ټایټل زرکم سے زاهد زرکم ماوس وګوره دې څنګه زرکم سجاد او زرکم چې سه سجاد او دې ځنه سه DIT اسم زرکم سے CCNA دا ډیټا مې ته ساين کړه زه راځم دا ټول انتخابومه را بشم دې څنګه وګوره دې سارټ تا مایلس ټیسټ رو او دلته به زور کوم هیډینګز هم ټیک دي ډزنټ میټر کورس اخلي نه اخلي ډزنټ میټر د دې ضرورت نشته را بشي آپشنز ته سین انتخاب کړی دلته کې ما سره ټیبس وی سارټ اوټ کې ترتیبې دته هم ها وګوره اسم سجاد زاهد سونه خطرې کې سره ترتیب که یو کس دا ټیبس نه اخلي چرته کاما واخلي کاما لکه دې طریقې سره در کوم چې نیم کاما زه در کوم چې جاب ٹھیک ہے نا زر کوم چې ټایټل یا جاب وغیرہ زه به دې نه دعوت ورکم نو زه در کوم چې سجاد زر کوم کلرک وسیم زر کوم سے ډایریکټر عاصم زه دې نه کوم سے فینانس دې طریقې سره ترتیبوما نو ګوره سوال نه سو کوېسچن کوي د سارټ تراشه
مایل سټیس هډینګز یې اغستې دي آپشنز باندې به کلیک کوم سي اغستې ځای کې کاماس دا به اوکې کړي ځای نه دا مو کې اټومیټیکلی تاسو له هغه ډیټا درکړي او مای ګاډ هغه نیم او جاب یې ورسره هم چې کوم دی سولیسټلی هغه ورسره ارینج کړي مطلب دا دی چې کله هم تاسو سره کاما انتخاب کې نو اوس بیا د هغې ضرورت نشته سارټ ته راشه پیراګراف الریډي دی ما سره هیډر رو ضرورت نشته دی آپشنز باندې کلیک کاماس پښتا که ډیسندینګ آرډر کې الو کو اسندینګ آرډر کالیستا چایس دی یو په یو دې څنګه تاسو داسې کولی شئ لکه یو کس نیم وګورئ دې ځای نه او چېرته کورس ټایټل دغسې دی اغستی دی نو داسې لکه سجاد وګورئ دا زه سجاد او زه کوم چې سیماس واحد دی په خپله باندې وپېژني د دې څه مطلب دی سی سی ان اے دا زه کوم آصف او زه کوم سه ډي ایل وګوره دغه ډیټا ما واغسته که چېرې زه دغه ډیټا ترتیبول غواړم نو د اسندینګ آرډر ډیسندینګ آرډر ته به راشم مایلز ټیسټ رو کوي ټیک دی نه بس دا آپشن آن کا او ګوره ادرز یې اټومیټیکلی اغسته دی اسندینګ آرډر کې راولئ که ډیسندینګ آرډر کې ستاسو چایس دی او په یو راوستې شي دی لاره بیا وګوره پسې تاسو سره په دې کې یو بل کمانډ دی آپشنز کې سارټ کالم اونلی سارټ کالم اونلی تاسو علي اغستې شي چې کله تاسو سره په یو ټیبل کې یو دوه کالمز وي هغه د یو بل نه مختلف وي تاسو سره یو دوه کالمز تاسو والي او د یو بل نه مختلف وي نو د هغې دپاره چې کوم کمانډ استعمالیږي نو یاد ساتئ هغې ته سارټ کالم اونلی ورته ویل کېږي لکه څنګه وګوره دې ځای کې تاسو سره سبا د نه څوک تپوس کوي زه دې ځای نه انزرټ ته راځم او دلته په دې انزرټ کې دا ټو کالمز دې ځای نه اخلم وګوره دغه ټو کالمز ما سره دي دا ټو کالمز په دې ځای نه زه ایډ کړم دلته زه ورکوم چې د ډي آی ټي سټوډنټس دي او دلته سه د ډي ایل سټوډنټس نو دا خو یو بل سره میچنګ نه دي که نه اوس که تا سره دلته کې یو نیم وي د سره او بل چې کوم د سه سیلري وي بلکې د سره ایډرس وي بلکې د سره جاب ټایټل وي یاد ساتئ ګوره هغه بیا یو کالم به تاسو نه انتخاب وکړئ دا خبر ذهن کې یاد وساتئ دلته زه ورکوم زاهد دلته زه ورکوم بشیر دلته اسم زه ورکوم سه زبیر نمونه ډفرنټ مې ورکړو ورته حامد چې تاسو پې کوم ته یاسر مې ورته ساین کړ زه ورته دا یو کالم ما ته ترتیب کا زه ورکوم سه جو عمر زه ورکوم سه خالد نو زه ورته چې ما ته دغه ډیټا ترتیب کا راته او نور راته همداسې پرې دا یو کالم را ترتیب کا دا بل ما ته پرېږده نو وګورئ د سارټ ته راشئ مایلز ټیسټ رو را به شئ د آپشنز ته سارټ کالم اونلی ته به ټیک مارک آن کې دا اوکې کا کم فارم کې راولئ اسندینګ آرډر کې نو ګورئ اول اسم حامد عمر زاهد یې راکړه دا کالم یې په خپل ځای باندې پرېښود که زه غواړم چې یو کس ته وي چې دې کالم سره دغه مه کوه صرف دا یو کالم ما هلته چینج که آرډر یې که بیا به دغه آپشن تاسو همیشه دپاره دې ځای نه به آن ساتئ او دې لارې نه یې کولی شي بیا راځم وګوره دې ځای کې هم په دې دغه ډیټا باندې یو اگزامپل بل دله درکړم لیټ سی ګوره یو کس دی هغه د سمال ا نه شروع دی اے ایس آی ایم دې ځای نه شروع دی یو اسم د کیپټل ا نه شروع دی ما سره زه ورته یم چې بھائی کم سمال ا والا نومونه دي هغه راته راکړه ستاسو څه پته لګي ګوره دا هیډینګ زه اخلم نو که دا زه آرډر کې کوم نو ماته بیا څه فرق پیدا شي په دې باندې نه زه یم چې کم سمال ا والا دی هغه ړومبې راکړه کم کیپټل ا والا ورپسې د هغه ورپسې راکړه نو دې سارټ ته به راشئ مایلز ټیسټ رو د آپشنز باندې به کلیک کې د کیس سینسټیو ته به ټیک مارک آن کې کیس سینسټیو مطلب دا دی چې بھائی کم سمال دی اړومبې کا چې کم کیپټل دی هغه ورپسې کا اوکې که دې ځای نه چې کله هم تاسو اوکې کې نو ګوره هغه سمال ا والا اړومبې شو او کیپټل ا والا ورپسې شو نو ګوره څومره اسان طریقې سره د لارې نه دا تاسو چې کوم دی هغه سارټ آوټ کولی شي نو دا زموږ د سارټ باره کې یو کمانډ that we discussed it sort out کولی شئ دلته باس نو this is a really easy method you can handle them here بیا راځم دې نو ګوره یو small غونتی بل option دی that is called show or hide paragraph mark show or hide paragraph mark څه لپاره موږ کارو show or hide paragraph mark دې لپاره کارول کېږي چې کله هم تاسو ډیټا والئ که نه نو تا ته وایي چې ستا پیراګراف کم ځای کې برابر شوی دی او د کم ځای نه شروع شوی دی د دې باره کې تاسو له معلومات درکوي وګورئ څومره اسان کمانډ دی صرف په دې باټل باندې کلیک کړئ تاسو شو اور هایډ پیراګراف باندې قاری صاحب صحیح ده که نه مطلب دا ته نه وایي چې دا به پرنټ کېږي نه دا پرنټیبل نه دی خو تا ته وایي یو پیراګراف دلته ختم شوی دی بل دلته ختم شوی دی بل دلته ختم شوی بل دې ځای نه ستا شروع دی بس اوس که ته دلته لیکل کې او تر څو پورې تا انټر چې کله د انټر ووهه دغه پیراګراف سره دغلته برابر شي
وګوره دا پیراګراف دغه برابر شو. اوس چې کلم تاسو په دې باندې کلیک کې واپس وګوره عادي حالت کې تاسو چې کوم دی هغه ډیټا راوستل شي. یاد ساتئ دا پرنٹ کیږي نه، دا صرف تاسو ښیي چې تاسو پیراګراف دې ځای کې برابر شي. وګوره دا پرنٹ کیږي نه تاسو. نو دا شو اور هاید کریټ دا باره کې خبره و چې ما تاسو ته شریک. بیا راځم وګوره دې ځای نه borders دا bottom border, top border, left border, right border, no border, all borders, outside border, inside border etc. دا یاد ساتئ د ټیبل د پاره ډېر انټرسټینګ دی. سبا د څوک تاسو کې چې تا یو ټیبل اغسته دی نو دې لکه کم بارډر نه ورکې، کم بارډر ته ختمه، کم بارډر واپس راولې. وګوره دې بارډر سره شي کنه باټم بارډر. وګوره صرف یو ځل په درېږي، یو ځل په کلیک کنو بارډر ختم شي، او چې بیا په کلیک کنو اتوماتیکلی بارډر تاسو له واپس تل درکې. ډېر آسان کمانډ دی. بیا تاسو وایم وګوره ټاپ بارډر راته مراکاوه، ټاپ بارډر، لیفت بارډر وګوره نه درکې، دا درکې نه او که تاسو دا ویو ګریډ لاینز ختم کو نو بیا به شو کوي هم دته. وګوره دې ځنه ټاپ بارډر وګوره لیفت بارډر، رائټ بارډر، نو بارډرز، نو بارډرز. یو قسمه دی دا ډیټا ماته د ټیبل نو باسا نو بارډرز. یو قسمه دی دا ډیټا ماته په ټیبل کې واپس واچوا. وګوره آل بارډرز، آل بارډرز دې ځنه وګوره دلته کې آل بارډرز، آوټساید بارډر وګوره دې ځنه انساید بارډر دې ځنه یو په یو واغستې شي تاسو 1 by 1 دا بارډرز تاسو دې ځنه 8 کې وګوره انساید هاریزونټل بارډر راکا، ورټیکل بارډر وګوره دې طرز کې دغه شکل کې را سره راکا. وګوره زد اني بارډر تاسو دې لارې ناغستې شي آل بارډرز والے چې ټول دل درکې. وګوره کچري یو ځای کې رخصتیانې وي یا چرته د کورس ټایټل یا د دې باره کې سنوي نو ګدی چرته رخصتیانې نو تاسو یاد ساتئ څومره آسان طریقې سره دا انتخاب کا او راشي دې ځنه وګوره دا بارډرز والا ډایګنل ډاون بارډر وګوره ډایګنل اپ بارډر دې ځنه غستې شي راس وګوره کني بس اتوماتیکلی ختم ہے کدي ځنه. لیټس سی ډایګنل بارډر ډاون اینڈ ډایګنل اپ بارډر دې ځنه بالکل ختم ہے کې که تاسو چرته یو پیراګراف شکل کې ساغستی د قصې وګوره دا غینه لاندې چرته یو لاین کش کول غواړي نو اسانه طریقه خدا ده چې مساوي علامه یو سوز لوخه او انټر یې کدی زینا او کنه تاسو دانشه والے نو سو کې را بشه دی بارډر تا هاریزونټل لاین بواله دی لار نه تاسو د هاریزونټل لاین اغسته شروع. ٹھیک ہے نا. وګوره څومره آسان طریقې سره د قلاین یو په یو تاسو خپل ډرا بارډر، ډرا ټیبل اور بارډر نو ګوره که تاسو ټیبل ډرا کوي کنه څنګه به ډرا کوي دلته را بشه دی زینا ریلی سمپل ډرا ټیبل تبراشه او دې څنګه ګوره دا ټیبل په خپل باندې ډرا کول شي. خدا رسمي نه دی دا موږ زیات کړ ټیبل د پاره نه کارو دلته وی couldn't use this. وګوره دلته کتا چرته دا لاین غلط دې سره والی دا سه شفت د کیبورډ نو نیسا اریز ہے کدی څنګه بالکل ختم ہے کا. وګوره عام خدا سے لاین وی او چې د کیبورډ نه شفت ونیسو نو اریزر ته جوړ شو تاسو غ لاین ډیر په اسانه سره ختمول شي دی سه. وګوره څومره ایزی طریقې سره دا د ټیبل باره کې اوسو خبره تاسو سره کوي چې وای دا ټیبل تاسو کم شکل کې اخلي. ویو ګریډ لاینز تراشه ویو ګریډ لاینز مطلب دا دی لکه یو کس دې نه دا ټیبل اغسته دی او دین نو بارډرز کړ نو ګوره هغه ټیبل خطا ته نخ کاری کنه ځکه چې ګریډ لاینز یې خوراتو خای کنه. وګوره ګریډ لاینز خورات راکا د ګریډ لاینز پیدا صدا دا پرنٹ کیږي نه خطا د خې چې په دې ټیبل کې صحیح طریقې سره ته ډیټا واچي. لکه دې ځکه زور کوم چې سټوډنټس وګوره دې نه سټوډنټ دې کې وګوره کورس ټایټل دا سی فی سټیټس او ریمارکس ایټسټرا سونه سي طریقې سره ټایپ د کیبورډ نه وخا او یو سیل ته ډیر پاسانه سره تلی شي. دا پرنټیبل نه دی که تاسو پریویو تراله وګوره دا پرنٹ کیږي نه ما سره آی کین ناٹ پرنٹ دیٹ وګوره نه پرنٹ کیږي ما سره دا او صرف ما ته خې چې پدې کې ډیټا پټ اپ کې دی سینا واپس راشه دلته او دا ګریډ لاینز ویو ګریډ لاینز ختم کا عادي حالت کې دا ګریډ لاینز چې کوم دی هغه ټیبل تاسو یو په یو کوي شي. زیاده یو کمانډ پاتې شو there is called partisan sharing we will discuss it tomorrow there is lots of option to discuss it. بس ایک منٹ